د عمران خان خور علیما خان ویلي دي چې زما ورور عمران خان او بشرا بیبي سره په جیل کې ډیر زیات ظلم کیږي 22 غنټې هغه په کې د تنهایی کې ساتل کیږي او زما ورور سره په کې د تنهایی کې غیر انساني رویه هم شوې ده په سخت ګرمۍ کې هغه پسې دغه د سیل بجلی بنديږي زموږ ملاقاتونه ور سره هم نه کیږي علیما خان د حواله سره باقاعده اسلام آباد های کورټ کې درخواست هم ورکړی دی اسلام آباد های کورټ کې دا ډیر درخواستونه د عمران خان وکیلانو او عمده خورم ورکړي دي او په هغه باندې هیڅ قسم داسې پیشرفت نه کیږي او نه شوي دي نو دا څه دونه غټه خبره نه ده خو علیما خان چې کوم انکشافات کړي چې 22 غنټې زما ورور او د هغه ښځه بشرا بیبي پکې د تنهایی کې ساتل شي نو دا افسوس خبره ده بل طرف ته بیرستر سیف چې کوم دی دغه عمران خان سره ملاقات کېدو ولده او د پی ټی آی چې کوم ټیم دی د پی ټی آی لیډرشپ یا وکیلان یا د عمران خان فیملی په دې ملاقات باندې په دې وجه رضامند دي چې وای اټ لیست موږ له دومره پته ولګي چې عمران خان په څه حال کې دی د چا خو ور سره ملاقات وشي کنه بیرستر سیف تی ولی نوي د بیرستر سیف ملاقات توشي خو ملاقات توشي چې اټ لیست موږ له اندازو شي چې عمران خان په جیل کې په څه حال باندې دی بل دینه علاوه بل طرف ته ماهرین دا خبره هم کوي چې پس پرده اسټابلیشمنت سره ډیل هم روان دی اسټابلیشمنت سره د ډیل کوشش هم شوه دی ځکه آزاد کشمیر کې پی ټی آی ته یو ډیر غټ ریلیف ملو شوه دی پی ټی آی تخپل نشان هم په آزاد کشمیر کې ورکړل شوی دی خو د پی ټی آی چې کوم آزاد کشمیر کمیټه ده ای په سړکونو باندې ډیر غټ احتجاج کړی دی دا غي احتجاج ډیر مضبوط احتجاج نو کېدې شي دغه وجه هم کېدې شي بل طرف ته محمود خان اچکزی جی محمود خان اچکزی ډیر سخت الفاظو کې په قومي اسمبلی کې بیا تقریر کړی دی محمود خان اچکزی ویلي دي چې کله زرداری سخت حالاتو کې وو نو باجوای سی ام ایچ کې علاج کولو خو زرداری ورته وی چې نه دا علاج زنه ونه موزه خپل پرسنل ډاکټر نه علاج کوم او ما وشو زرداری بیا د خپل پرسنل ډاکټر نه علاج کو نو تاسو ته څه مسله د کچره عمران خان خپل ذاتی ډاکټر نه علاج کول غواړي د عمران خان کروڑونو فالوورز دي دا هغه سره خلک مینه کوي هغه نه خلک نفرت نه کوي نو بیا تاسو ته څه مسله ده ملک تاسو ولې تباہ کوي معیشت ولې تباہ کوي که تاسو سیاست کوي نو راځي چې کینو او یو ځای سیاست وکړو او کچری تاسو د سیاست نه انکار کوي نو بیا تاسو سایډ لاین شئ او که څوک وایي چې موږ به عمران خان ماینس کو لکه دا وخت په دغه ځکه محمود خان اچکزی چې کومه خبره کوله د پی ټی آی لیډرشپ هم ملوي ته اشاره وکړه کچری پی ټی آی پارټای کې یا لیډرشپ کې دا سوکوي چې دغه دا کوشش وغي دا سوچي چې موږ به عمران خان ماینس کو او یا به دغه سیاست ختم کړو دا سوچ د تاسو اسف فزول سوچ دی دا سوچونه تاسو مکوئ چې تاسو به د عمران خان سیاست ختم کړئ یا به هغه تاسو ختم کړئ د عمران خان ماینس کول سوچ مکوئ او عمران خان ماینس کول سره به موږ هم مزاحمت کوو او عوام به هم مزاحمت کوي پالیټیک چې کوم دی غیر تاسو کار نه دی د حالات ټیپ کېدو طرف لبو دی د حالات ټیک کوي دا محمود خان اچکزی ډیر صفا الفاظو کې ډیر سپینو الفاظو کې په قومي اسمبلی کې خپل تقریر کړو د حواله سره تاسو سره ایدا کمنټ لازمي وکړئ